سکندر باندې الیکشن ته ولاړ دی خو دا تاسو زه وایم چې دا ابي کم او د شیرپو کلي زیات ولاړ دی ولې چې د دې شیرپو کلي خو دا الله مکه خو دا مشران پیر شو دا یو خبره کوم د شیرپو کس هغه به دا خبره کوي چې شیرپو ټوله پیر شوه او شیرپو چې کله وګټي نو د شیرپو به کور کور کې به دا اوازونه کېږي چې شیرپو واپس خپل عزت وکړو او خپل غیرت او خپل مشروعیت څنګه چې زما په کلي کې زما په علاقه کې په تحصیل تنګي کې په هر ځای کې کاندیډیټ ولاړ دي او هغوی ته دعوه کوي چې یاره ما ډهور راکړې ما خدمت کړی دی نو زه ورته دا وایم چې نن د شیرپو د کلي نه د تحصیل تنګي نه دا کاپتان خدمت لرې کړه دا به تشې ډېرې وي دلته به سم وي دلته چې کوم کارونه شوي وي داسې سخت ټایم دی موږ دا 15 کاله ډېر وځپلي شو موږ دا 15 کاله موږ د خلکو ډېرې مسلې جوړې کړې خو دا درته وایم چې دا ډېره ښه خبره وه چې زموږ مشران د دې سمنونه بار شوي او دوی را روان 100 کاله انشاءالله دا ماشومان چې کوم دي دا کوم خلک چې دي دا چې راغټ شي دوی ته به دا پته لګي چې هغه یو 10 کاله دلته وسیلې کې خلک راغلي وو دا صوبه یې تباه کړه زموږ دا حلقې یې تباه کړه او کوم کارونه چې زموږ مشرانو کړي وو 10 کاله وګوره چې افغانستان باندې لګولې کوم روډونه چې جوړ شوي دي کوم هسپتالونه چې جوړ شوي دي کوم کالجونه چې جوړ شوي دي هغه سره د ملي لپاره ستاسو دوکان کې پوهې دي دا دا خبره کوم چې زموږ دلته مخابرین دي په میرو باندې زما دارونه ناست دي دوی په مخابره کوي هلته هر قسمه خلک روزلي دي هلته چې کوم دی دا چا د پښتون په نوم باندې سیاست کوي څوک د مذهب په نوم باندې سیاست کوي څوک د قبیلې په نوم باندې سیاست کوي خو موږ به هلته نه دا خلک چې کوم دي دا کوم کاندیډیټ چې ولاړ دي د شیرپو خلکو تاسو په خپل مشرانو باندې ډېر ننګ کړی دي ډېر غیرت کړی دي خو دا درته وایم چې تحصیل تنګي نه د هزارهډي یونیورسټۍ نه د شوډاګي یونیورسټۍ نه د ویزاډۍ نه دې بارمبیري نه د ګډیري نه دا خلک انشاءالله دا به درته موږ راسملو او د املا پورې انشاءالله دا د شیرپو او د سم د قوارو خلکه دا به لګوي چې دوی ته پته ولګي چې بیا دپاره چاته په مقابله کې ودرېږي زما مشر ملي لپاره دا محمد خان شیرپو صاحب ته سکندر حیات خان شیرپو صاحب ته او د قومونو پارټۍ ورکړ چې بیا ودرېږي چې دا غل څه کوي چې دا ورته پدې چې دا اوس په دې علاقه کې صرف د شیرپو خان دی او د ډیوې دی او انشاءالله پاک په وړي باندې